ان الذين بشکها کسان یکفرون چې دوی کفر کی بالله په الله سره دا زجر او تخفیف ته اهل کتاب وتا چې ان الذين بشکها کسان یکفرون چې دوی کفر کی بالله په الله سره ورسوله او د هغه پر رسولانو سره ويريدون دوی غواړي ان يفرقوا دا چې دی فرق وکي بین الله په مابین د الله کې ورسوله او په مابین د الله د رسولانو کې څه مطلب دا دی چې دی کفر په الله کې بعض خلک دسی چې هغه وي مونږ الله منو خو د الله رسولان نه منو نو دی د الله نه مني ای یفرقوا دی فرق کی بین الله په مابین د الله کې یعنی وی الله منو ورسوله او فرق کی په مابین د رسولانو کې الله منو خو پر رسولانو باندې ایمان نه وروړو دی ایمان قابل قبول نه دی دا مسلمان نشي کی دا سور کافر زګه یو سړی ایمان به الله غي معتبر وي چې دا وخت زمانه د پیغمبر خبره اومني هغه ورته څنګه وی هغه شان دی ایمان راوړي نو چې سړی وی الله منم خو الله پیغمبر نه منم نو چې دا الله پیغمبران نه مني په حقیقت کې ته د الله نه مني ځکه دا پیغمبران په خپل نه دي جوړ شوی دا خو الله جوړ کړی را لېږلي دي الله وی دا زما پیغمبران دي دې خبره اومنه نو توایزه د پیغمبرانو خبره نه منم او د الله منم نو دا ستا ایمان نه دی بلکې دا کفر دی دا خلق فرق کوي ان الذين بشکها کسان یکفرون دوی انکار کوي دی کفر کی بالله په الله سره ورسوله او د رسولانو سره ويريدون دوی غواړي ان يفرقوا دا چې فرق وکي بین الله په مابین د الله کې ورسوله او په مابین د هغه رسولانو کې فرق بګی دا کې چې په الله ایمان راوړو پر رسولانو نه راوړو نو دا ایمان نه دی بلکې ایمان به الله غوي چې پر رسولانو هم ایمان راوړي په الله هم او چې کله یو سړی د رسول خبره نه مني د پیغمبر خبره نه مني په حقیقت کې د الله خبره نه مني ويقولون دوی وایي نؤمن من ایمان راوړو ببعض فبعض رسولانو باندې ونکفر او من کفر کو انکار کو ببعض د بعض پیغمبرانو يهود او نصارا بعض پیغمبران مني او بعض نه مني يهوديان چې دي هغه ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام او دا څنګه خپل پیغمبران موسی عليه السلام پورې مني خو عيسى عليه السلام او نبی عليه السلام نه مني عیسایانو بعض مني او بعض نه مني نو بعض منل او بعض نه منل د دې سړي راکښ ټول نه مني زګا نوح علیہ السلام بارک الله فرمای کذبت قوم نوح المرسلین دروغجن وګڼل قوم د نوح علیہ السلام ټول پیغمبران هغه د دروغ نسبت وکړو نو هغه صرف د نوح علیہ السلام نه انکار کړو خو یو پیغمبر نه انکار کول د دې سړي راکړ ټول پیغمبرانو نه انکار وکړي نو فرمای چې ويقولون دوی وای نؤمن من ایمان وروړو به بعض به بعض پیغمبرانو باندې ونکفر او من انکار کو به بعض د بعضنا ويريدون دی غواړي ان يتخذوا د جدي انسی بین ذالک فما بین د دې کې یعنی په ما بین د کفر او د اسلام کې سبیل یو بل لار انسان بیا کافر یا مسلمانی د سې نشي کې نه مسلمانی نه کافر درې ملار پکې نشته دی الله وی ويريدون دی غواړي په بعض پیغمبران مني او بعض نه مني نو دی څه غواړي چې موږ نه مسلمانانو نه کافرانو ويريدون دی غواړي ايتخذوا دا چې دوی انسی بین ذالک په مابین د کفر او د اسلام کې سبیلا یو بل لاره او د کفر او د اسلام په منځ کې بل لاره نشته دی اولئک هم الکافرون حقا الله یم داخلك حق کافران دي صحیح کافران دي واعتدنا دا کم چې د کفر او د اسلام په منځ کې درې ملار لټي نو درې منشته خو دي کفر طرف ته دي صحیح کافران دي واعتدنا او موږ تیار کړی دي للکافرین د کافرانو لپاره عذاب مهین عذاب رسوا کون کی عذاب الله یې موږ تیار کړی دي